ابو اللیث سمرقندی رحمت الله تعالی علیه دا یو لوی فقیه انسان تیر دی داغه یو کتاب دی تنبیه الغافلین په نوم باندې باغی کې ډیره خسته خبره لیکلې ده په ذهن کې مرایا ده شو دا کوم ورته فقیه ابو اللیث سمرقندی فرمای رحمت الله تعالی علیه چې آدم علیه السلام مبارک نه چې کله خطا وشوا اجتهادي خطا کله ترنه وشوا په جنتونو کې او غنم دانه یې اوخړه خدای پاک جل جلاله پاغه باندې رجوع د رحمت وکړه فتاب علیه انه هو التواب الرحیم الله فرمای هغه خطا اجتهادي د آدم علیه السلام هغه ما معاف کړه ما ورته بخنه وکړه مغفرت او هغه بیا تفاسیر لیکلي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خاطر یې ورته کړی ده اب یزن له موضوع د وسیله پنځه خصوصیاتو پکې دا زدکړه تاسو په خپل رجوع کې الله ته توبه ایستو کې چې آدم علی السلام ته چې خدای پاک بخنه وکړه په هغه کې پنځه خصوصیاتو او شیطان ملعون چې کله نافرمانی وکړه او خدای پاک ملعون کا رټلې شوی رجیم د الله جل جلاله دربار نه وته په هغه کې پنځه کمزوري وي هغه پنځو کمزوري د وجه نه ملعون شو او چې آدم علیه السلام رب ته رجوع وکړه او په رجوع کې یې پنځه خبرې وي په دغه خطا کې یا پنځه خبرې وي رب لا یزال په آدم علیه السلام باندې رجوع د رحمت وکړه او بخنه او مغفرت یې نصیب ټولونه اول خبره فقیه ابو اللیث سمرقندی فرمای د آدم علیه السلام په خطا کې اول نمبر خبره چې وا هغه دا وه چې اعتراف یې وکړه اقرار یې وکړه ما او تا ټول عمر دا خبره کړو چې ما او تا څه شایم کړی دی ما او تا پلان که مونږ خو څه شی نه یې کړی مشکل را باندې راشي مونږ یو توبه وباسه ما خو څه شی نه یې کړی تکلیف را باندې راشي یو که صورت توبې وباسه ما څه شی کړی زه توبې وباسم حالانکه زما او ستا ردشترې ډکې دي د ګناهونو کبایرو صغایرونه آدم علیه السلام په خطا کې اول نمبر سیز اعتراف جرم اقرار جرم رب تی او فرمایل ما نه خطا شوی ما خطا کړی زه د دې خبرې اعتراف کړم دویم نمبر سیز فقیه ابو اللیث سمرقندی فرمای وی چې شرمندګۍ اظهار یو وکړه رب ته تکبر یو نه کړه رب ته کېناست شرمندګۍ اظهار یو وکړه چې ربا زه په دغې اجتهادي خطا باندې شرمنده یم حالانکه نبی دی او د ټول انسانیت اصل دی آدم علیه السلام خو شرمندګۍ اظهار یو کربتا او دومره لوی رب ته شرمندګۍ اظهار کړل د ازما استاد لپاره فخر خبره ده دریم نمبر فقیه ابو اللیث سمرقندی فرمای آدم علیه السلام په خطا کې د نفس ملامتیا وا نفس یا ملامت کا نفس سره محاسبه وکړه نفس دی وی تا ولید رب لا یزال زه خطا کړم اجتهادي خطا را نه وشوه رب لا یزال حکم نه هغه سي تعمیل چې څنګه پکارو په هغې کې زه خطا شم دا کار تا ولې په ما باندې وکړه نفس سره محاسبه وکړه نفس یا ملامته که څلورم نمبر فقیه ابو اللیث سمرقندی فرمایي آدم علیه السلام مبارک خدای پاک ته په رجوع کې توندي وکړه ذریعہ دا یو نه وي چې زه بیا به ګورم زمانه دا خطا وشوه یا زه به بیا ګورم زمانه دا خطا وشوه دا یو نه وي رب لا یزال په طرف باندې زر رجوع وکړه مونږ او تاسو شیطان کله ما ته خطا کا نو ما تعالی مهلت ګنام را باندې وکړه بیا ما تعالی مهلت راکړي میاشت پس به توبه وباسي بیا به کال پس وباسي بل رمضان کریم را روان دی بل رمضان کریم را روان دی حالانکه زما او ستا دا غنیمت دی نور د سکند پتم انسان ته نه لګي مرګ د پاره بیماری شرط نه دی چې انسان بیماری ال بمري هغه عربی یو کهاوت ډیر ناروغ ګرځي ډیر روغ وفات شو موت یې ګورو ډیر ناروغ په کلو کلو ګرځي نه بوډاتوب ولا شرطې نه ځواني ولا شرطې نه بیمار کېدل یو شی بس دا چې راضي بیا راضي نو داسې انسان مې په زړه کې اطمینان چې زه ځوان یم یا زما صحت برابر دی یا څه خبره ولې برازي دا دنیا خلک ګرځي زبم ګرځم نه دا د شیطان طرف نه ستا په غفلت کې مبتلا کول دي مونږ به په همدغه عشره کې لب لا یزال ته رجوع کړو
پنځم نمبر تکبر نو په شی آدم علیه السلام لوی نه وه مونږ او تاسو ګناه داسې ګډولګه په الله باندې چې حقي دومره غټوالی به مونږ ورته یو ګناه خو به چرته کړم یا یو دو ګناهونه خو به چرته کړم چرته داسې ویلي چې یو ثواب به کړم یا یو دوه او د دې اپوزیټ ټولې خبرې په شیطان کې وي ټولې خبرې الله ملعون که خپل نفس یې ملامته الله ورته فرمایي آدم علیه السلام ته سجده ولګوه زما حکم دی وی نه لګوله نافرماني یې وکړه خو چې کومې پنځه خبرې آدم علیه السلام کړي دي د هغې اپوزیټ دو تکبر ده وکړه نفس د ملامته نه که خپل شرمنده نه شو الله ته رجوع نه کړه خدای پاک نه بخنه ونه غوښته هغه چې دی خدای پاک ملعون وګرځاو رب رجیم وګرځاو تر قیامت او په قیامت کې ملعون او رجیم او چې آدم علیه السلام په خپل خطا باندې رب لا یزال ته رجوع کړه فقیه ابو اللیث سمرقندی فرمای نبیم په نبی باندې پاتې شو مرتبم په مرتبه باندې پاتې شو رب لا یزال نور نعمتونه مولا ورکړه نو ګناه طریقه بدای چې مونږ به رجوع کړو رب ته نفس بم ملامته کوو شرمنده اظهار بم کړو او په دغه رجوع کې به عجلت کړو او تکبر به نه کړو داسې به نه یو نو دا د مغفرت عشره ده د لس ورځې خدا را مونږ ته هم پکې دعاګانې وکړئ تاسو خپلو خپلوانو ته هم پکې دعاګانې ټول امت مسلمه ته هم دعاګانې پکې وکړئ چې رب کریمه مونږ له د توبې د ویستو استغفار په کثرت باندې وکړئ استغفار خصوصا په دې کې او هغه استغفار دا دی استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه واسأله التوبه او دین علاوه استغفر الله استغفر الله استغفر الله دام ټیک دی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دام صحیح دی بس تو ګوره چې رب لا یزال د طرف نه پتا باندې د رحمتونو باران کیږي که نه کیږي د کرمونو د مهربانیو باران کیږي که نه کیږي الہ العالمین د زمونږ او تاسو خصوصا په دغه روانه عشره کې او بیا هغې نه پس په آخره کې د مغفرت او د غوښته بخشش د غوښتې توفیق راکا خدای د مونږ په داسې حال کې رمضان کریم نه وباسي چې مونږ ټول ګناهونه معاف شوي او دا ناسته دا ویل اورېدل د الله زمونږ قبول کا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین